ریاستي ادارې موجود دي، پوځونه او لښکرې موجود دي، انټلیجنس ایجنسۍ موجود دي، او زما قام ته تحفظ نشته دی. دا خو بنیادي کمزوري د هغو ده. موږ سیاسي خلک یستو، موږ به په دې پلور باندې خبره کوو، موږ به په جرګه کې کوو، موږ به په جلسه کې کوو. تحفظ ورکول د دې کار دی، او دا د ټول پارلمنټیرین د ټولو ممبرانو فرض جوړېږي چې دلته تاسې د قوم په اوټ راغلي یاستئ، نو د قوم د احساساتو او جذباتو ترجماني به کوئ. دا نه د دې قوم حق راوړلي، نو راځئ 1500 ارب روپۍ چې کومه دی نن وفاق ته د پښتونخوا پورې دي د بجلۍ او د اوبو، هغه 1500 روپۍ ته راوړئ، په قبایلي اصلاح باندې ولګوئ چې هلته خلک مظلوم هم دی، محکوم هم دی، زخمی هم دی، دردېدلی هم دی. هغو ته توجه ورکوئ. په دې کې پکار ده چې کمپیټیشن وکړو. په دې کې کمپیټیشن نه دی پکار چې په یو بل باندې بې ځایه الزامونه، په یو بل پسې پچموزې، دا خوند نه کوي.